مفتي صاحب او زما بیا هماغه مخکیني اعتراضونه چې ګوره مونږ ذکر کړ چې احنافو جنازې مونږ په مسجد کې نه کېږي هغه جواب نشته د بوټانو جواب نشته د څلور تکبیرو خو مونږ مفتي صاحب منو دا خو نه ته وایي پنځه نشته په دې نش باندې به دلیل راوړي مفتي صاحب لکه تا چې مخکې ویلې په نش باندې به دلیل راوړو ته اوس هلته یوه قاعده استعمال په دې کې بله قاعده استعمال نش باندې دلیل پنځه تکبیرات هم شته څلور هم شته بل تاسو ویلي چې ما روایت پیش کړی د ابن عباس تاسو ویلي دا روایت ثابت نه دا امام ترمذي چې خبره کړې ده د بره د ابن عباس روایت باره کې کړې چې هغه ضعیف دی ام شریک الانصاري بعد ما تاسو ته بل روایت پیش کړ هغه باره کې هغه نه وایي د امام ترمذي دا بیان هم بیا ورته نه دی لیستلی هغه وایي په دې باندې وایي قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يختارون ان يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الاولى سورة الفاتحه مفتي صاحب دا لګور دا عبارت د ځان سره دا او دی خور خپل تاسو ویلي چې د ابو هريره رضی الله عنه روایت دی هغه وایي چې کله جنازه کوم محمد الله د الله حمد بیانوم مفتي صاحب ولې سورة الفاتحه د الله حمد نه دی دلیل پیرته پدې کومه هغه حدیث چې ما د مسلم پیش کړ چې الله د بنده په منځ کې سورة فاتحه تقسیم کړې ده واذا قال العبد الحمد لله رب العالمين وی الله سبحانه وتعالى جواب ورکړي چې حمدني عبدي بنده زما حمد بیان کړه دا ول مفتي صاحب دلیل مې درکړ چې حمد دلیل دغه اطلاق په سورة فاتحه کېږي سورة فاتحه خو ډیره کامله ده دغه ابو هريره رضی الله عنه فرمایي وی لا صلاه نه کېږي مونږ دا کس چې سورة فاتحه نه ولولي وی زه خو امام پسې مسو کوم اقرا بها في نفسك قلار لولا او په نور سننو کې په حقیقت او صدا نقل له چې وای زید لاس نه ونی ولا مراته چې اقرا بیا في نفسك یا فارسی لوري دا سورة فاتحه لوري مفتي صاحب تاسو په خپل دعوه باندې چې ثنا لفظ پکې د نبی صلی الله علیه وسلم نه نقلی زکه تاسو چې مخکې کومه دعوه کړې و چې د دلیل به پیش کړي چې قطعي ته اوس ما ته زید تابعین او اقوال سید ابن المسیب ویلي او فلانی ویلي ستاسو جنازه اوس د سید ابن المسیب نه به موږ ثابتو اقلا چې تا خو امام صاحب ته لږ منډه وخلې چې هغه ته ویل چې قال ابو حنیفه السنه في صلاه الجنازه دا ول ولا مفتي صاحب تاسو په دې مسله کې هیڅ هم نشته ګوره نیت مې ته یاد کړی چې نوایت و نودیا هیڅ دلیل نهست تاسو ته ما یاد کړی چې ول تکبیر نه رسته ثنا ولي راوړی او مرفوع حدیث راوړه ما ته روایتونه پیش کړ د نمبر په شان ښکار روایتونه دي چې صحابه او سورة فاتحه لوستلې ده نور د ولې استلې زه په دې مسله کې نور روایتونه پیش کوم د صحابه او آثار د ابو دردانا امام دغه نقل کړي دي سره مصنف عبدالرزاق امام ابو دردا دی مصنف عبدالرزاق کې روایت د 6440 ابن جریج نقل کوي او موږ ته نقل شوی دی د ابو هريره او ابي درداء وانس بن مالك وابن عباس انهم كانوا يقرؤون بام القران سوره فاتحه ته چې دا به لستله بل روایت د پندغه کتاب کې حمدان بن ميراوي وي قتاده نقل کوي وي عبد الله بن مسعود ولست قرات عليه وتري ولست قرات عليها بفاتحه الكتاب سوره فاتحه مې ولستله بل روایت د ضحاك نقل کوي وي ولا تاسو اقرا في كل تكبير دي سوره دغه اول تکبیر وروسته بفاتحه الكتاب دا اول ولې ابن عباس نقل کوي دغه نقل کوي دا فهان بن ميراوي وصليت خلف حسن بن علي منذ على جنازة فلما فرغ أخذت بيدي فقلت كيف صنعت صدقك وقرأت عليها بفاتحة الكتاب سورة فاتحة من بقول استلا حسن بن نقل كي ويقول بفاتحة الكتاب سورة فاتحة ولا ميت بسيبا سورة فاتحة الولي دغه نقل دی ابن عباس بل روایت دغه نقل لیکي دا فضاله دا چې غلام او دغه د عمر نو غوي الذي صلى على ابي بكر وعمر وي په عمر لنو په ابو بکر باندې منځ کو ويقرأ عليه بفاتحه الكتاب سوره فاتحه ولوسله د فضاله غلام دی غوي په عمر لنو په ابو بکر چې مونږ کله جنازه وکړه مونږ به سوره فاتحه ولوسله ابن ابي شيبه کې دا روایت نقل له صحیح روایت دی هم د طلحه نقل کوي وي مونږ ابن عباس ویل چې ول تاسو بفاتحه الكتاب سوره فاتحه ولي په مانځ کې مکحول نقل کوي هغه وانه كان يقرأ د تایید د پاره پیش کوم چې لکه اول می صحابه پیش کو مرفوع حدیث می پیش کو صحابه می پیش کو تابعین دا زمونږه ادله چې د زمونږه مسله چې دا د قران او د حدیث نه ثابت ده او د بل روایت پیش کوم دغه نقل کې سباق بن مانی هغه وی چې انه راى سهل بن حنيف صلى على الميت فقرأ في اول تكبيره بام القران دا اول تکبیر نه رسته هغه سوره فاتحه ولوستله مفتی صاحب دا د روایتونه دي د نمر په شان ښکارا روایتونه دي.